الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت نمبر تو بولے دغل سے چل رہے شو آیت نمبر 31 والا قل امر ربی بالقسط تورتوایا چی حکم کرے دے رب زما بالقسط پا انصافا کی موجوکم ادا حکم کرے دے چی نیخ قساتی مخنق بل عند کل مسجد پا وقت ہریو عبادت کے نواقی موجوکم عند کل مسجد دا محاورہ دا محاورہ مانا چرے دے ٹیکنیکل مانا دادا چی کم عبادت کے خالص دا اللہ رضا پا کی مد نظر ساتا چی کم عبادت کے مخد خدای طرف دنیخ کا مانا خالص دا اللہ رضا پا کی مد نظر ساتا چی سبل شے ور سر مکس نشی کنی ثواب برزائشی ودعوه او آوازو کئی اللہ تعالیٰ تا دفد مشکلات دا پارا مخلصین له الدین پا دے حالت کے چی خالص ان کے اللہ تعالیٰ دا پارا دا دین کما بداکم سرنگ چی اللہ پیدا کرے تاسو تعودونا تاسو با پدویم وار پیدا کے گئے ان دغرنگی نما تاستویل حفاتا غراتا غرلن چی سوخ من پیدا کی دو بربندو نو چی بیا پیدا کی دو نو بربندو چې څو وخت مونږ پیدا کیدو نو شیب لو لچخ پیو نو بیا به سيو لچخ پی بيو او چې څو وخت مونږ پیدا کیدو نو ناسونته ونو چې بیا پیدا کیګو نو ناسونته بيو حفاتن غراتن غرلن. ابن عباس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح نقل کی حفاتن لچخ پی عجب الذنب باقی بات اگر نسو دی نا فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ فریقا ہدا یوڈلا اللہ ورطا ہدایت ورکڑے دے و فریقا ابل ڈلا حق علیہم الضلالہ ثابت شوے دوی بان گمرہی انہو متخذ الشیاطین دے ڈلی نیولی شیطانان اولیاء دوستان من دون اللہ و مقابلت اللہ کے ویحسبون دوی دا خیال کے انہو موتدون چدے ہدایت یافتگان دی. نو اللہ تعالی وای چې کوم خلک شیطان پس روان دي هغه هم چې رضان ته ګمران دي ویلې زمونږ زیات په خلک څوک نشته. یا بنی آدم او زامنو دادم خذو زینتکم واچوي تاسو زینت خپل عند کل مسجد په وخت د هر یو عبادت کې د هر یو منځ کې نو اس پتہ ولګی دا چې کله منځ کې نو باید چې په شایسته جامه کې وکي د کار کا مجامه چې بزګر پکې بزګری کوي چې بزګر پکې څه کوي بزګری کوي لیبر پکې لیبری کوي باید چې د مانځه ته راځي چې په هغه ښه جامو کې الله تعالی دی امام رحمت الله علیه فرمایي ثياب البزله کې مسکول مکروه دي ثياب البزله کې مسکول مکروه دي چې دا سویټینګ او د خټ ډکه جامې ته په خدای ته ودرېږي خبر ځان کړه مجبور خدان له مجبور هوځي برونه مکورش. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا. اس بازے خلق اغی دا تصور کوي چې ګینه دا شایسته جامې اچول دا بشریت کې ناجایز وی شایسته موټر اغستل دا بشریت کې ناجایز وی شایسته کور اغستل دا بشریت کې ناجایز وی شایسته خوراکونو کول د عبدالقدوس پر ریسټورانټ کې دا بشریت کې ناجائز دي. ورته شیش کباب لګ جوړ کا او لګ کړای دا بشریت کې ناجائز. الله تعالی وای دا ناجائز نه دي شرط پکې دا ده چې تا حاصل کړی په جایزه طریقه دي شرط پکې دا ده چې تا حاصل کړی په جایز طریقه یعنی د حلال ګټه ده نو د حلال ګټه just enjoy your life او حلال میټ وَكُلُوا خُرَاكَ وَي وَاشْرَبُوا اسْكَاكَ وَي وَلَا تُسْرِفُوا خود حد نہ تجاوز مت. حد نہ تجاوز مانا کہ خوراک کوئی خو حلال کوئی اسکاک کوئی خو حلال کوئی د حد نہ تجاوز مت کوئی چې حرام ور منډه کی. انه لا يحب المسرفين تاکي سر اللہ تعالی محبت نہ ساتے د حد نہ زیاتے کون کو سرا قل اس پیغمبر علیہ السلام ته صحابه رال ویجی مونږ الله نه ډیر یریګو نو مونږ نن نه پس یو حزم کړل پیغمبر علیہ السلام ورته غس ویدا مو حزم دی چې د نن نه پس مونږ په نرمو بسترو باندې نو د کیګو نرم کوشن باندې نو د کیګو
بهترین ډریس با نه اچو غوښه با نه خورو بیبیانو سره با نه یو ځای کې ګوزکه دا ټول د نفس خوشحالي ده دا ټول سره د نفس خوشحالي ده نو جبرئیل امین راغی دا هغه د آیت لاړه چې شریعت کې دا تصور دي ته رهبانیت وایي دې څه وایي رهبانیت لکه دا کریسچین مونکس وي کنه یا د هندوان هغه جوګیان وي ای په ځان باندې دا کارونه ټول اب خدای په ګن کې اخلي صحیح هغه وایي دا خدای ته سره نږدې کیږي الله تعالی وی د پیغمبر په دین کې دا تصور نشته قل تورتا اوایا من حرم زینت اللہ چی چاہ حرام کرے دے خوبصورتی دا اللہ تعالی اللتی آغا زینت اخرج لعبادے چی اللہ تعالی را استر دا زینت دا بندگان اقبل دا پارا والطیبات اچا حرام کرے پاکیزہ من الرزق دا رزقنا چی شے پاک دے حلال دے تا پا حلال طریقہ بانے حاصل کرے دے دا تا چاولی چی دا حرام دیتی مخرا صحیح نو شیش کباب دی غوښه ملاله ده ته چې کوم پیسې ورکې هغه هم حلال دي نو ځاړه ته چا ویل چې دا ناروا دي چې ته په ځان ناروا کې صحیح دا ډریس هم حلال دی چې په کوم پیسو یې تاخلي هغه هم حلال دي نو دا خسته ډریس تا باندې چې حرام کړل دي ها دا موټر هم حلال دی چې کوم پیسو باندې اخلي هغه هم حلال دی نو تا باندې دا شایسته موټر به چې حرام کړل دي قل تورتا اوایا ہی للذین آمنوا دادا آچا دا پارا چی ایمان راوڑے فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کے اللہ تعالیٰ پیدا کرے دوی دا پارا دے خالص تن یوم القیامہ خالص دے دوی دا پارا پروز دا قیامت نوزدال تا مسئلہ لکا چی در دنیا ټول خصیزونا اللہ تعالیٰ فی الحقیقت پیدا کری دا اہل ایمان دا پارا دی چرا پارا دی اہل ایمان دا پارا اہل کفر دا اہل ایمان دا وجہ داغینا فائدی اخلی اہل کفر سکئی دا اہل ایمان دا وجہ داغینا فائدی اخلی ہاں اور ہر چی آخرت دے نو پا آخرت کی دا طول خصیزونا دا خالص تی دا اہل ایمان دا پارا اہل کفر تی فائدہ نشی اغسطے نوز پتاو لگے دا چی دا کافران چی خوراک کئی خصت دا زمون دا وجہ کئی دا چی پا خو موٹروں کی گردی دا زمون دا وجہ گردی دا چی پا خو بلڈنگونو کی اسی گی دا زمون د وجه که اهل ایمان د دنیا نه ختم شي اهل ایمان یوم پاتې شي بیا خدای دنیا نه پاتې کوي حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لا تقوم الساعه حتى يقال في الارض الله الله قیامت به ترغه پورې نه راځي چې سو پورې د الله نوم غوښتل کې په دنیا کې موجود وي نو اوس پته ولګی دا چې د الله نوم غوښتل کې دنیا نه ختم بیا خدای د دنیا ته انتظار نه کوي کوي ورته انتظار بیا خو څه کوي ها ختموي کذالک نفصل الآیات دارنگ تفصیل سر بیانوں منگا آیتنا لقوم دا قوم دا پارا یعلمون چاگوی پوئیگی قل توتو آیا انما خبر دادا حرم رب چی حرام کرد رب زما الفوائشا گندکارونا ما زوار ملا آغا گندکارونا چی ظاہرن گند دی وما بطنا او آغا گندکارونا چی باطنن گند دی آغا گندکارونا چی باطنن گند دی دی خو گورا ظاہرن خدا گند دی دولی کا دالتا چی ظاہرن خدا گند دی لکه یو پردے زنانا آغی سر حقین کول یا دا آغی کسن کول دا خو ظاہرن ناروا کار دے دا سچے دے ظاہرن ناروا کار دے او باطنن ناروا دا دے چی یو پردے زنانا بغیر دا ضرورت شرعی بغیر دا ضرورت شرعی تو سره فرینکلی ملاوي گی نو بظاهر خدا سے حرکت نه کړي خدا باطنن ګندره ځکه نیکسټ سټیپ ته عمدک کوي نیکسټ سټیپ نه دی وجه شریعت دا لار دغلت بند کړه څه وکړه دا لارې بند کړه اوس دی وګور زنانه سره په تنهایی کې کېناستل چې ستا هیڅ بده اراده نشته ځوانه زنانه دا شایسته ده په تنهایی کې ورسره ناستېدل ستا هیڅ بده اراده نشته خدا باطنن ګنده کار دی باطنن ګنده څه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا یخلون احدکم بامرأة اجنبیة الا وثالثهما الشیطان اجنبی خدای سره چې په تنهایی کې کینې شیطان ځکه زر جم کې په دمیاس کې موقع ده چې سړی خلاص نشي موقع ده چې سړی خلاص نو بظاهر ته نیک سړی او مې پارسا سړی او مې متقی سړی او مې هر څه استا په تقوا به اچا سب گویا سنشتا د چا په شک نشتا خو په تنهایی کې ټول پر زنانه سره ناشتي نه تنهایی کې مکه دیو چې د زنانه خود امام ته اپروچ کې خپل مسلې وي نزل ته مخامخ دي دفتر کې کینو د دروازه کولا وساتل ادا فرنٹ چیک باندې ځکه ناشته چې ټول دنیا نظر لګي خبر ده چې زمون شیخ رحمه الله مونږ ته دوه وصیتونه کړی
وی چې کله مولا شي خدای باندې رحم وکړي اوسې مولا شي او وی چې مولا شي د مدرسې مشر شي که د مسجد مشر شي د مدرسې مشر شي که د مسجد مشر شي نو فرمایلی چې خلک به در باندې اعتماد کوي ډېر زیات څه به کوي باندې اعتماد به کوي اعتماد چې کوي نو دوه څیزونه نه به ځان بچ ساتي یو به د پیسو مسله کې ځان ډېر محتاط ساتي څه مسله کې د پیسو او دویم د زنانو باقي وځان ډېر محتاط ساتي ځکه لکه څنګه چې یو طرف ته خلک شته چې هغوی تا باندې اعتماد کوي چې دا مولوي صاحب دومره متقي سړی دی چې کله سرو ډېرې ورته ولګې دی به دومره د ویښته بر خیانت ونه کړي صحیح خو شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایله په دغه کمیونټي کې شیطان صفته خلک هم شته چې هغوی خو سموقه ګوري څه ګوري سموقه ګوري او هغوی د خدای نه یېرېږي هغوی ورشه خبره اوس پروپاګیټ کړه که لکه موقر ته ملاو شم څوک خبره پروپاګیټ کا او وی دویم بزان زنانو نه بچ ساتي معنا پردې زنان سره به تنهایی کې نه کینی یا خدان سره دویم زنانه کې نه وای دویم ناری نه کې نه یا په داس ځای باندې کې نه چې خلکو په نظر کې راځي صدق د عقل خبره ده کنه د عقل خبره عجیب لري تبه کې سره زمونږ شیخ مولانا یوسف صاحب بنوري رحمت الله علیه مولانا یوسف صاحب بنوري رحمت الله علیه یو د کراچۍ یو لوی سیټ مالدار سړی هغه ولې نو موټر راوست نو چابي ول ورکوله کلی وجز تاسو کله ګورم کله ټیکسي کې روان دي کله پرکشه کې روان دي ته خو د پاکستان د ټول نه لوی عالم صحیح نو دا ماته ډېر لوی عارف کاری چې دومره لوی عالم نه یې ما موټر راوستل ډرایور هم ورسره صحیح او دا موټر بالکل نو د یو میلم نه چلیدل صحیح یعنی ما ځان لپاره یو میلم نه چلوي بس نیک د پورت نه تاسو راوست نو مولانا یوسف رحمت الله علیه وته نه وچی هغه ورته چې دا ما په حلالو پیسو زکات په مولانا یوسف ډېر محتاج سره دی صحیح نو ورته چې دا ما په حلالو پیسو نشته د پلار نیکه کوم ځټیک د بزنس کوم ځوان بزنس کې وسو غلطي هم خدای له بزنس پیسې نه دي دا زما د پلار زمکه هغه مې خرڅ کړی دا پاغي مې غوښتل په دې اراده مې خرڅ کړی دا چې شیخ له پیسې اخلم موټر او اخلم هغه ورته چې زما تاوان څه شو باندې مسلمان سره نیک سره زما تاو بزنس باندې شو باندې ځکه ته قصدنه بدن پکې ناروانه کې خطا تر سوشي خدای باندې هوته ماخوذ نه نیول نه صحیح ورته نه ځان د خلکو نظر کې چې دومره سټیټ ته ورسوم ها چې خلک په دې پوښي چې او مولانا یوسف صاحب باندې خلک دوره اعتماد کوي چې نوې موټر کلی ول ور کوي نو بیا به دا موټر د قبول کوم اوس وی لازم سټیج کې نه نو اوس مې دا موټر واغست په موټر کې روانه وي خلک وې د مدرسې پیسې وخوري څه په د مدرسې پیسې وخوري نو زه نه غواړم چې د خلکو ایمان زما د وجه ځای شي ځکه به بنیاد خبره کوي دا ایمان ځای کیږي او دا ایمان ولې ځای کیږي زما د وجه نو او واقعي یو موقع بیا دا سره چې خلکو یا سبحان الله مولانا یوسف سے پسې دنیا دا سے منډه وای چې اته نه تختی او دنیا ور پورې ځان خلې پیسې ور پسې دا سے منډه وای چې اته تختی او پیسې ور پسې او رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته دنیا له ذلت ورکه لګان ورته ټینګه تکلیف بر باندې راځي سبای تکلیف بر باندې راځي خو تور ته ځان ټینګه سمودا تاتی کوي هي راغما بیا هم دغه پیسې چې د پنون تاسو په جیب کې 50 روپۍ نه وي نن به ته تختی او دا به تخپل پوزا په دامزکه باندې رګلاوي چې خدای ته ګوره ما قبول کړه صحیح دا تجربه خبره ده څه خبره تجربه خبره مونږ خو صرف دا بزرګانو شاګردانو واړو هم دي دا کفش بردار یو څه شي کفش بردارو لکه زمانہ مو ځان باندې تکلیف تیر کړي بس الله تعالی مونږ سره خو به صحیح ما ته کله کله څوک وای قاضي سي بوته دا دوره خرچي څنګه برابر دی زه ورته دغه یو خبره ده دا اوس یو سړی ګوړه پیژنې کنه تاسو ورته ګوړه ورته وای اوس یو سړی نه غنې لیدلې ده نه ګوړه لیدلې ده نه د ګوړې د فن خبر ده صحیح نه کته هغه ته ګوړې تعریفونه کوي چې راخو د فلاني ځای غنې چې زمونږ د خطه دا غینه چې کله ګوړه جوړه کی دا غي ګوړې کوم چای چې جوړیږي یا دا غي ګوړې کوم خوان چې د کوم لذت یا ګوړه پیژنې نه ستاده بیان سره هغه سټیسفاید کی ځکه دا دته وای امور ذوقیه څه ورته امور ذوقیه چې دا به سکین بیا ورته پته لګي صحیح شو دا په بیان باندې نه پکې دا به سکه نظر ته مرګري بس دا داسې خبره ده امور ذوقیه دي تاسو شي دا امور ذوقیه د موږ بل بزرګ شیخ تفسیر مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه هغه ما د وخت د بچو زین دا جوړ کړی دی چې بچیا که تاسو د الله د دین کار کوئ نو رزق به تاسو له الله درکړي رزق به څو درکړي الله بدر کوي نه زما معشوم زوی بیا پر کوټوالي کې وفات هو لسپینځل کالو چې وفات هو و هغه یو ورځ به مونږ کړه خوراک څه شي نو صحیح نو هغه ډیر وګو نه ماته بابا الله پاک موږ خوراک کړه راکړي نه مرته بچی راکړي صحیح وې دې کې چې دروازه واله څه څوک
دروازه واره ما بچی تل شو ګوره نه چلاړ نه زمونږ محلي یو کس هغه یو ټری کې یعنی بلا خوراکونه خود دیو راوړ ناغله ورکل نو هغه ډېر خوشاله شو بچي او کور ته راړ صحیح نه و مورته وی چې دا لوخي زر اوسګار کا دا لوخي زر اوسګار کا الله پاک ورته بار ولاړ دی دا په ځکه دا چې دا لوخي راوړي دا الله پاک دې رزق راکړي چې دا لوخي زر اوسګار کا څه چل الله پاک ورته بار ولاړ دی دن کار کوي غیر الله کې څه په دنیا کار کوي اشیاء څه ولګتي ها هغه ورته کراچي کې مولانا جنت خو ولوشي قل تورتوایا انما حرم ربي خبر دادا چې حرام کړی دی رب زما الفواحش ګندکارونه ما زوار مناغه چخکار دې دینه نو دین تفسیر دی چخکارا بد عملی دا اعمال دي ګنده عملونه دي وما بطن منها او هغه چې پوشیده دي دینه دا ګنده عقیدې دي ظاهر ګنده عملونه دي او باطن ګنده عقیدې دي والاسم الله تعالی ناروا کړی دی ګناه نو ګناه هغه شی دی چې وایلیشن اف دی رول اف الله اور رائټ اف الله چې د خدای حق ور سره پامالېږي نه ته ګناه وایي ایته څه وایي ګناه وایي والبغیا ازیاته کول په مخلوق د خدای باندې بغیر الحق بلا وجه بغیر الحق معنا بلا وجه وان تشرکو ادا چې شریک پیدا کړي الله تعالی سره ما هغه شی لم ينزل به سلطانا چې نه نازل کړي الله تعالی غیبانه دلیل ان تقولوا او الله با حرام کړي چې وای تاسو الله تعالی باندې ما لا تعلمون هغه خبره چې نه پوهیږي ولکل امه اجل د هر امت لپاره یو فکس ټایم دی فاذا جاء اجلهم کله چې راشي فکس ټایم د دوی لا یستاخرون ساعتا شرستو کې دې یو غنټه ولا یستقدمون نمخ کې دې شي غینا یا بنی آدم او زامنو د آدم اما یاتینکم کله چې راشي تاسو رسولون پیغمبران منکم د تاسو نه د تاسو نه معنا تاسو انسانان نه پیغمبر به مسو کی انسان وي یقصون علیکم چې بیانای تاسو آیاتونه زما فمن اتقا پس سوچ ځان بچ کړه د شرک نه دل تقوا په معنا د ځان بچ کول د شرک نه فمن اتقا چې ځان بچ کړه د شرک نه واصلح اصالح عمل خپل فلا خوف علیهم نشته د ير دوی باندې ولا هم يحزنون نه بدوی فکر مل کېږي نو فلا خوف علیهم دا تولیکا چې چا د شرک نه ځان بچ کړ توحید باندې عقیده مضبوطه شو او اعمال صالح کړل اعمال صالح کړل فلا خوف علیهم د دوی د هیڅ نه یره نه کیږي بیا د دوی بیا د هیڅ نه یره نه کیږي او تایید دغه حدیث چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لا یجتمع خوفان فی قلب المؤمن د مؤمن په ځل کې دوه یره نه یو ځای کیږي د مؤمن په ځل کې دو یری نه یوځای کیږي یو سره چې صرف د خدای نه یریږي مخلوق نه دا غیر نه کیږي ځکه هغه مخلوق ما سره زیات نه دات څه کولی شي مړو مې کی سو مې کی کله مرکول نه علاوه څه کولی شي مرکول نه پاو خبر څه شي صحیح نو د مرګ نه دا غیر نه کی صحیح او یو سره چې مخلوق نه یریږي نو هغه لذل داوو کې خدای نه یریږم دا دروغ وي دا دې ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا یتم خوفان فی قلب المؤمن دا دواړه یری په یو ځای د مسلمان ځکه جمع کیږي نه خو یا به د مخلوق نه ریږي یا به د الله نه ریږي که صرف الله نه ریږي د مخلوق یې د نظر کې وینه صحیح او که کله مخلوق ته ویره ده پته ولګي چې الله یې راته لیدا الله یې صحیح غني کړی دی او څه لیکل په مسجد کې هو یو مار خلق موت شه انا بين في والتوي في الشهر ما دي بيرجع دكتور مسلمان زي مزيكي کې څه څه بس دا عقیده خبره ده چې عقیده کله مضبوطه شي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین او خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د شپې د لشکر نه ورکشه جرنیل د لشکر او د لشکر عسكر نه ورکشه سارا کې ورکشه او سارا کې ورکشه نو د ټنټنو کتل نو چې شاید دا زمونږ عسكر دي د چې ورغه د دشمن عسكرو د چا عسكرو د دشمن عسكرو او چې د دشمن عسكرو د خو نبی سره نه یو پین د خو سره نه دي دا خو هولې نه پته لګي هولې نه پته لګي نه د هر قوم ځان خپل جدا کمپلیکس وي نو هغه 1900 خپل جرنیل له بوته چې دا څوک جاسوس ته راغله اوس دنه تاسو کو وې تاسو کې
تاسو نوم دی وې زمانوم عبد الله زمانوم یې سره دروغ پېنه وي رښتیا وي دروغ وي رښتیا یې څنګه خدای باندې اوس کوي چې زمانوم خالد دی کوم خالد ابن ولید او مسلمان چې یې د چیف اف بیار مصاب لوی درسپیز دی دا خو ویله مزه کړی دا لوی درسپیز دی ها نورتستانم وې عبد الله وې تاسو یې مسلمان صحیح مسلمان وې مسلمان سمانا وې زما یو خدای باندې اعتقاد لري دین علاوه بل چا باندې عقیده نشته وې دې څه مقصد وې دې مقصد دا چې خیر هم خدای ور کوي شر هم خدای رسي تکلیف هم خدای رسي که خدای نه غواړي مخلوق چا د شر نشي رسوله نو هغه ورته کوم تعالی زهر در پیو پیاله نو ته اوس کې بالکل به اوس کوم سبا بالکل به اوس کوم نو هغه ولا هغه زهر راړه چې د وړاندې پښین بوټي واچول نو پښین بوټي اوس ورځي پښین بوټي څه اوس ورځي به دا شی دی نو ته پرابلم نشته نه یو له ډک ګلاس ور کپ نو قال ابن ولید رضی الله تعالی عنہ بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله او حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہی خالد تاثر ایسا وینا بس جیسا ماستر پر دسترگونا لگے اوبر آلی ذکر فیزیکل اثر خویو کن لگے وشکر آلی صحیح دجڑانا یعنی داغا اثر ہو چی اگا سٹیم دورا تیز ہو داغا سٹیم دورا تیز شو خالد عمر تیز شو چی اگا دسترگونا راو بیدا صحیح او اگا لشکر سمر چو ایور تیلا منتدا کلیم ہو آیا اعتقاد خبر ہے دوسرا خبر ہے اعتقاد خبر ہے شاہ عبدالعزیز سے رحمت اللہ علیہ دمون بزرگ دے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو پیجنے دا غزوی دے شاہ عبدالعزیز سے رحمت اللہ علیہ نو داغا یو مجوسی سره مناظره او مجوسی آتش پرست دی مجوسی سی آتش پرست ورته خدای خور کړه سپه عذاب اخته ټول ورځ شپه دا اور مړېدو ته نه پرې دی ورته تب پرنام کې نورم پرنام کوي دا څه مقصد دی مقصد سره ور دې مقصد دا چې الله تعالی سوزول کوي په اور کې سوزول کوي به په اور کې د عبادت سره موږ د اور سره دوستی پیدا کوو څه کوو دوستی پیدا کوو ځکه د خدای په قانون باندې عمل کول ډېر مشکل کار دی چې د اور نظام بچ کې په دې حواله چې د خدای په قانون باندې عمل کول ډېر مشکل کار دی نو چې مشکل کار دی یقینا بدنه وایلیشن کیږي چې وایلیشن کی نتیجه به دی چې الله به څه کوي په دې اور کې به موږ چې خبره ده شارټ پټه د دې اور سره دیوالی واچو چې د سره دوستي نو ځکه خدای ورواچي نو دې به څه نه وایرده خبر دې کړه ساجيبه پوهځي ناظر شاه رحمت الله علیه ورته استاسو سره مو دوه دا کار کوي زما 50 کال وجود دي اور عبادت کوم وی دې بتا سره ډېر خدوس شوی یو کافی ده ځکه خپل عمر یا لس کاله پاتې او شل پاتې نو صحیح نو دې خو خدوس شوی او تاسو وځي هغه نه مې سوځي نو ځکه ورنه وځوت ویننه دا یو نه د قیامت هغه اور نو ته خدای خوار کړ انډیوالي د سره د سوځي وایي هغه نه لومبه خود باندې تجربه وکړه چې د پیژندلې کنه کده نه پیژندلې هغه ورې څه پیژنې بیا صحیح هغه نه لا تاسو کې ما سوځي مې یې په نورته خدای رفار کا خدای سره تعلق وساته چې کوم د دې خالق دی نه د دې سوځي نه د آخرت اور سوځي ورته دا څنګه شاندلی سره رحمت الله علیه ته ولر توخم بیا وخره ارشاد رحمت الله علیه بسم الله الرحمن الرحیم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله داغه اور ته ورځن نشه پکې کې نهسته وملګری راځه کنه صحیح ورته هغه وینا زه خدای والے جرانو زموږ نو ته ګوره دا زما د خدای سره تعلق پیدا کا دا اور بیا سوزول نه کوي او پښتو شاعر چې د نمرود یاد ورته چې د نمرود آتش خانه ورته گلزار شو د نمرود آتش خانه ورته گلزار شو چې کردار د سلونو په خلیل کې اے موسیٰ ندے چی بشی د نیل نپوری د فرعون موزی بزی پرو دی نیل کی اے پمانکی نوی خوند ملغونی د کمسل خواس نوی پاسیل کی اے یا بچوڑے و یاتی کوي د مردارے نور سنوی ایدانا پخل د چیل کی اے عبداللہ د حاسدانو گاونڈی دے غریب تختی درزیل نا پیو میل کی صحیح شو د نمرود آتش خانه ورته گلزار شو چې کردار د سلو نو په خلیل کې ابراهیم ولې ور نه سوځو ځکه هغه کردار د سوځې دونو خبره ده کړه او څومره په عقیده اور مس کې ناس ته جبرئیل امین ورته راغی په خیاري ورته ته د جبرئیل سره په خیاري و ابراهیم علیه السلام ته ورته زر عالم سیمداد دې مې هیلپ یو د امریکای ټرم دې څه
چې may I help you دا د خپل سره ټلیفون کې دی وایي may I help you نو جبرائیل امین ورته may I help you زه تاسو امداد کولای شم ابراهیم علیه السلام ورته ته خو زما بشن محتاج بنده الله ته ما سره امداد کوي زه بنده او ته هم بنده ته خدای ته محتاج زوم محتاج یعنی معنا دا چې زما ته حاجت نشته چاته ده الله تعالی ته نو جبرئیل امین ورته وی چې خدای ته حاجت ته الله نه وغواړه چې بچی کی سو کوي الله نه وغواړه چې بچی کی د ابراهیم په خاطر دا وګوره و اما الى الله فحسبي من سوالي علمه بحالي خدای ته حاجت یقینا شته او زه غواړم چې نه هغه ما ویني زه دلته سغلا کې خو دې سړی نه ویل چې ورته راوړل ما غلا کړی ها که قتل مې کړی چې دې ورته خدای لپاره ورته راوړل ما ویني نو که سوځای مې نه امید سره کې بچای بچ مې دي کې الله تعالی فرمایي چې قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراهیم موږ او اور یخشا الصالم شه ابراهیم باندې علیہ الصلوۃ نو ذکر شاعر چې نامرود آتشخانه ورته گلزار شو چې کردار د صلح نو په خلیل کې او علامه چې آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا ابراہیم تعالی اردو کې لګل دي کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا انہوں کو ابراہیم ایمان چاہ کے پیدا شي اور بیا غشن گلستان کې دیشي خو ابراهیمی ایمان نشته هر څه شته خو ایمان نشته موږ شیخ رحمت الله علیه فرمایل په دنیا کې هر څه شته ملګری خو ایمان نشته په دنیا کې هر څه شته ایمان نشته یا بنی آدم او زامن آدم اما یاتینکم رسول منکم چکل راشتا رسولان تاسو یقصون علیکم آیات بیانی و تاسایتون زما فمن اتقا پس چاچ زان بچ کر شرکتا و اصلاح دا عمل اکرا فلا خوف علیم نبیر دویبانے ولا هم یحزنون نبدوی فکر منشی والذین واکسان کذبو بی آیاتنا چی غی تکذیب کرے دایتون زمونگا واستكبروا عنا ازان لوی گنرے دے آیاتنا اولئک اصحاب النار دغمل گری د اور دے هم فیها خالدون دے بدی اور کے ہمیشہ فمن ازلم پس نشتر ظالم ممن د آغا چانا افترا غد اللہ چاگ جوڑ کری اللہ تعالی بانے کذبن درو او کذب بی آیات یا تکذیب کرے دایاتن دا اللہ اولئک دا کسان ینالوم رسیگی بدویتا نصیبون حسر دوی من الکتاب دا کتابنا حتی اذا جاءتم رسولنا تردی پر چراش دوی ترسولان زمونگا یعنی فرشتے زمونگا یتوفوناون چی روحونا قبض کئی دوی قالو فرشتے بورتوئی اینما کنتم چرت دی آغشن چوئی تاسو تدعون من دون اللہ چی آوازنا مور کول بغیر دا اللہ نا عبادت مکو بغیر دا اللہ نا خدایان مچرت دی قالو دوی بورتوئی دولو عنا اغدمون رکشو وشهدوا على انفسهم ديب اقرارو کے فزانو قلو انہم کانو کافرین کی تاکید فردو کافران قال اللہ تعالیٰ بوئے ادخلو داخل شئی فی اممن فآغدلو کے قد خلط من قبلکم چغی تیرسوی دی مخکستاتنا من الجن والانس جنات و انسانان فی النار داخل شئی پا اور کے کلما دخلت امتن کلچ داخل شئی اوڈلا لغنت اختها نلانت بوئی اختا پا خور خپل بانے مانا یعنی دوی پشان کما بل ڈالا چلتا موجود دا د کافرانو یو ډله لاړه نو بل ډله چې وړاندې موجود ده دوی خور ده خور معنا یې دوی په شان کافران دي د دوی په شان نو چې داخل شي اول ته وګوري چې ای خدای په خو بس تاسو مرا رسېدلی کلما دخلت امه لغنت اختها حتى اذا داركوا فيها تر دې پورې چې دوی ټول جمع شي په دې کې په یو ځای قالت اخرام لاولاهم نو وای برستنی خلق نوم بنو خپلتا یعنی کارکنان به وای لیډرانو ته کارکنان به وای لیڈرانو تا چه ربنا هاولائی اضولونا واللہ داخل کچھ منگے گمراہ کرو فہاتیم ورکدویتا غذابا زیفا من النار سو چند غذاب دا اورنا اللہ تعالیٰ بوئے لکل زیفن فکر من کی گئی ماں طول لبا سو چند عذاب ورکوم دیم نپریدم تاسو نپریدم
لکل ضیف ولکن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهیږئ. وقالت اولام او وی بداولم بنی له اخرى وسنو قلتا یعنی لیډران به وای د کارکونانو ته چې فما کان لکم علینا من فضل اړو تاسو زموږ شکایتو کې چې تاسو گمراه کړیو تاسو ته خیر ملاو شو دواړه یو شان عذاب کیو. فما کان لکم علینا من فضل پس نشتر تاسو لپاره مونږ باندې اس برتری فذوقوا العذاب او سکه عذاب ما کنتم تکذبون پس سبب دا چې وای تاسو ګټم کول د ګناونو ان الذين كذبوا تحقیق سره کسان چې تکذیب کړي د آیاتونو زمونږه واستكبروا عنا اذان لوی ګڼل د آیاتونو نه لا تفتح لهم ابواب السماء نبش کلاول دوی ته دروازې د اسمانونو ولا يدخلون الجنة ادای داخل دین شي جنت تا حتا یلج الجمل مگر الا یلج الجمل چننوزی لنگر جمل یو معنا دا وش دلته معنا دا لنگر پیژنې نه لنگر دا شپ نی شپ انکر چې ورته وي A N C H O R دا وی لنگر واچو لنگر واچو صحیح شو. نو هغه د شپ سره هغه دوه زنجیرونه پته نه دی یو زنجیر 100 ټنه وزن وي نو هغه داسې اوبو کې ورواچي نو بس دا شپ خپل ځای ودرېږي کنه انکر ورته څه ورته انکر. نو هغه انکر پستنه کې نه وته شي نشي نه وته نه الله تعالی فرمایي دین جنت ته ترغی نشي نه وته چې سو پورې هغه لنګر د شپ هغه د ستنې په سم کې نه داخل کړي حتا یلج الجمل مگر علت داخل شي هغه انکر د شپ نو هغه ډېر غټ رسای دی هغه دوره غټ رسای غټ زنجیر د ستنې سم کې داخلي دی شي نو الله تعالی وایي د دې لپاره هم داسې ناممکن وي. حتا یلج الجمل فی سم الخیاط سم ته وایي عربي کې سم وایي موږ په پښتو کې سو تاسو سم وایي نه دستنې سورې هغه تاسو پم وایي موږ ته سم وایو حتا یلج الجمل تر دې پورې چې ننوزي هغه رسای د شپ فی سم الخیاط پاغسپم الخیاط دستنه کې خیاط معنا خیاط وایي درځي تا خیاط وایي ټیلر تا خیاط وایي د دستنه تا خیط وایي د تار تا مخیط وایي ګندلې شوی تا خیاطت وایي ټیلرینګ تا. حتا یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک دارنگ نجزی المجرمین بدو قوم مجرمان لهم من جهنم د دوی د پاره بوی من جهنم اور د جهنم مهادم کارپټ دایته بلان د کارپټ څه غړولې د اور خدای دې معافی راکړي یعنی غلان د کم کارپټ کی وی ابد سي د اور وی ومن فوقهم اد پاسر دوی غواشن چت بی غواش معنا غاشیه موږ شامیانه وایو تا درته وای د کپڑے اچت عارضی بنوانه چې ټینټ باندې صحیح نو د پاسه ټینټ چې پیګل نه چت به هم د یعنی فرش دا هم د اور دیوالونه دا هم د اور او چت دا هم د اور په لامس کې هم اور الله دې معافي وکړي خدای دې راته خینا. وکذالک نجزی الظالمین او دارنگ بدو کو ظالمان تا والذین آکسان چی ایمان راوڑے دے عمل کرے دا صالحاتو لا نکلف نفسا نو سے اللہ تعالی ایمان راوڑے دے نیک عمل نیکنی ذہن کی دارا دی چی خدای تا کم نیک عمل مطلوب دے خبر دیر گرانی قول مشکل دی اللہ تعالی بیمانا لا نکلف نفسا من تکلیف نور کوئے سی او نفس دا الا وسا مگر پان دادر طاقت داد اولائک اصحاب الجنہ دا کسان دا جنت مل کرے دے ہم فیا خالدون لے بدی جنت کے ہمیشہ ونزانا ما فی صدورین ام ہم براو باسو آچی پسینون دوئے کے دے من غلن سحقد کنا جیلسی گندہ خوینا سمر چی دی دا انسانان سینی کے اللہ تعالی جنت کے بدا شئینا نی کما تاسو ته ویلو گریډ په سړی کې ولې راځي ایکسپلایټیشن ولې راځي حسد ولې راځي هرس ولې راځي ځکه سړی دا غواړي چې څنګه سیف الله خان رانه په دې پیسو وړاندې نشي زور ته ځان باندې ورسول. لا نکلف نفسا تکلیف نو کوي سیو نفس الا وسع مگر دومره چې هغه طاقت لري نو صلی الله تعالی چې مونږ باندې سخت فرض کړی دی دا زموږ د طاقت مطابق را باندې فرض کړی دی. په کال کې صرف یو میاشت روزه دا څه مشکل کار نه دی. په 40 غنټې کې صرف 5 منځونه کول دا څه مشکل کار نه دی. په ټول ارننګ کې 2.5% هر کال ورکول زکات دا څه مشکل کار نه دی. په ټول عمر کې صرف یو وار حج ته تل دا څه مشکل کار
نه دی بیا هم دغه مونځ چې په کوم کې قیام او ولاړه فرض ده خو سیف الله خان هغه گویا هغه بال سوی هغه بال ساکر تا ساکر کو څه کو نو تا ساکر کو نو چې ساکر کو او پنی کې څه تکلیف راغی نو بس بیا الله تعالی ورته اس کو صاحبانه کینا یعنی بیا ورته نه چودريږي او صحیح سجدي او رکوعونه وکړي ځکه لا نکلف نفسا الا وسعها ونزعنا ما في صدورهم وباسمونگا چې پسینو زود دوی کې د من غلین د سناکار خوینا نو جنت کې حسد نشتا حسد نشتا حسد ولې نشتا او زبا حسد کوم عبد القدوس سره چې دغه په دی غوښه کې بلا ډېرې پیسې وګټلې دومره خزبا د گاډي ورسره او دومره خلوی کور دی ورسره صحیح زما سره حسد پیدا کیږي چې دا کاروبار به کله خرابېږي دا حسد ولې زکه دا غواړم چې دا دې ما سره یو د سره دی نه یعنی دې ته حسد نه وای چې کزه دا وام چې عبد القدوس سره دې خدای دې ورکړي الله دې په خوشاله کی خدای دې مال هم دغه سره کی دې ته حسد نه وای دې ترش کوي دا جایز دی دا جایز دی خدای الله نه مطالبه کې نه ته دا وای چې ما سره نشته خدای دې نه واخلي صحیح دې ته حسد وای دې څه وای حسد نو په جنت کې دا حسد نشته ځکه چې سستا لګژري دا غتا ته ملاو ده ته ملاو ده نو چیرته تاسو ملاو دي دغه په کور کم شي چې ده هغه تاسو رمسته نو حسد څه پیدا شي د سره کوم سوردی چې دا هغه تاسو رمسته ها نو چې د رسول پیسې دي دومره تاسو رمسته چې د سره څنګه کور ده نو دومره تاسو رمسته نو به حسد څه پیدا شي دی الله تعالی وایي جنت کې دا ټول شی به دغه الیمنت مونږ بار وباس ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار روان بيد الاندر دوی په کنټرول دوی کې نهرونه وکالو ادوی به الحمدلله تعریفونه دي الله لرا هغه الله دانا له هاذا چې هدایت را کړې مو ته د جنت طرف ته وما كنا لنهتدي انو مونږه چې هدایت مو حاصل کړې لولا ان هدانا الله کچره هدایت ته کړې مونږ ته الله تعالی لقد جاءت تاکي سراغ رسولان در رب زمونگا بالحق پرشتیا ونودو ادوی تبا آوازو کریشی انتلکم الجنہ چی دغ جنت اورستم واتا صدر کریشوی دے بما کنتم تعملون پس سبب دا آگے چی تاسو کم عمل کولو ونادا اصحاب الجنت آواز بو کی ملگری دی جنت اصحاب النار اور والا ہوتا ان قد وجدنا چی تاکی سر منگا مندلی دی ما وعدنا ربنا حقا آغا شیچ وعدہ کرو منصر رب زمونگا آغا مندلی دی یقینا فحل وجدتم آیا تاسو مندلی دی ما وعد ربکم حقا آغا شیچ وعدہ کرے تاثر رب تاسو حقا آغا مو یقینا مندلی دی قالو دیو وی نغم او فعزن مؤذن بینو آواز بو کی یو آواز کون کے پمیز دوئے کی اللعنت اللہ علی الظالمین چی لعنت اللہ دی ظالمانو باندے کم ظالمان الذین کسان صدون عن سبیل اللہ چی منکول خلق دلار دا اللہ نا ویبغونها عوجا علتول دالارا کگوگا تشکونے پکی پیدا کول وهم بالآخرت کافرون او دوی پا آخرت باندے کفر کون کے وبینهما حجاب اپا میزد دے دوارو کے یو پردہ بھئی دے جنت اور جہنم دے دوارو خلقوں میں اس کے وسیع یو پردہ بھئی وعلل آراف اپا آراف بانے نو آراف دے جنت اور دے جہنم پا میز کی یو وچت زائد ہے صحیح ورطا آراف یو وچت زائد ہے جنت تیم خیاری اور جہنم تیم خیاری جنت تیم خیاری جا وعلل آراف رجال اپا آراف بانے کسان بھئی یعرفون کلن بسیماؤ اس آئی تنادا پتہ نشتا چی دا دی طرف تکم خلق کردی دا جہنم دے دی طرف تکم خلق کردی دا جنت دے البتہ دا نشانوں نو معلومی دیکھوا گرینری معلومی گی سمالمی گرینری دا با جنت ہے او دیکھوا خدا سرغ نشے معلومی گی دا بسی دا با جہنم بھی یعرفون کلن بسیماؤں چی پیجنی بدوی دا دوال دل بسیماؤں پنشانو دوی ونادو اصحاب الجنت دا عراف والا خلق با آوازو کی اصحاب الجنت ملگرد جنت تا ان سلام علیکم سلیکم خواہ گرین بھی اخکاری نو دی بدا فائنڈ آؤٹ کی دا سکتی دا جنت والا دی دا عراف والا ورطی اسلام علیکم دوستانو سنگئی ان سلام علیکم چی سلام دی تاسو باندے اس اللہ تعالیٰ وی چی دوی اگا جنتیان تا سلام بولی وی ذکر دیم پا ویٹنگ کی دی سکی دی ویٹنگ لسٹ کی دی ہاں دی سکی دی ویٹنگ لسٹ کی دی چمن او دا سپین بولتا کو بارڈر بائی ناستی کم دا ناستی نو مین لینڈ کے ناستی چی اس با گیٹ کولاوی کی دے وروانی دی لم يدخلوا على ترسن داخل شوی دیتا وهم يتمعون حالانکہ دوی تمل دی چی منتبہ اس سٹنکی دی سبکی ویزا بلگی
واذا صرفت ابصارهم کله چې واړو شي سترګې دوی تلقا اصحاب النار جانب د جهنم والو تقالو نو دوی بوئی ربنا او رب زمونږه لا تجعلنا مع القوم الظالمین مگر دې موږ د قوم ظالمانو سره یعنی چې بیا مو واپس د کنه کې چې په دې غواړي چې اسنه چې انکار راته کوي چې ویزه نه لګي ویزه بند شي زیر شو ویزه بند شو واپس بیا پټی ته ځي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا الحمد لله بالقران الله ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جعلنا وصلاه وطعنا الليل وانا النهار فالله خير حافظ لا خو مرګ سره د قیامت شروع شه هغه تا کې د جدار کې سره دا ورېدل کنه کاغه دی ورېدل دا شک